کې به زه خپل تعارف نه شروعات کوم. زما نوم ډاکټر نبي افریدي دی. زه د انصاف ډاکټر فورم خیبر پښتونخوا سینیئر وایس پریزیډنټ یم. ما ته په امیرخان اکسي ویلي چې دلته زموږ په دې وزارت کې یو فري میډیکل کیمپ یا ګایډنس کیمپ دی. تاسو وزټ وکړئ او مشورو ته سمادن کړئ. اول خو دا چې زه بښنه غواړم د لیټ رالم، او دویمه خبره دا چې زه ستاسو انتهایي مشکور یم او ستاسو په دې کوشش چې تاسو دومره لرې علاقونه راغلي. واقعي چې زموږ د کومه سیمه ده، زموږ په دې سیمه کې ډېر بوره حالات دي شوي دي. سپیشلي زموږ هر دویم مریض تاسو به دلته کتلی هغه څه نه څه سایکیټري کنسرن د هغې، دویم د هغې نیوټریشن خامخا د هغې کنسرن وي. بل زموږ په علاقو کې although we are near to پېښور، خو زموږ دپاره دا ډېره د مایزري حالات تېر شوي دي. یو لاین موږ ته راښکلی شوی د هغې لاین د وجې نه چې کوم دی دې خوا خلک چې کوم دي او د پېښور خلک د دوی په منځ کې ډېر غټ ګیپ دی. ستاسو په شان ډولونه خویندې چې زموږ دې علاقو ته راځي، یو خو به د هغې د خبرې تاثیر چې کوم دی بهتري، او بل دا دی چې زمونږ په حیثیت صرف دا نه چې په یو انسټیټیوشن کې موږ کار کوو ایز ا ډاکټر یا ایز ا نیوټریشنسټ یا ایز ا فزیوتراپسټ صرف په خپل انسټیټیوشن کې، بلکې موږ چې آوټریچ سروسز ورکړو نو موږ ته به پته ولګېږي چې کمیونټي چې کوم د کومو حالاتو سره مخامخ ده او د هغې امپلیمنټیشن چې کوم دی دا به په انسټیټیوشن کې موږ بهتر کړو. زه اوس په ډي ایچ کې چې کوم دی ایز ا ډاکټر کار کوم نو ما له خو صرف یو فلټر خلک راځي، خو چې زه کله دې کمیونټي ته لاړ شم چې چا سره پیسې نه وي، د چا دا استطاعت نه وي چې یاره زه پېښور ته لاړ شم یا چې کوم دی زه اسلام آباد ته لاړ شم، لاهور ته لاړ شم، د هغوی خلکو دپاره دا څیز ډېر یونیک وي چې لکه زما والا معمولي مسله وي، خو هغوی دپاره دا څیزونه ډېر مشکل دي. او په دې لړۍ سره په دې وجې نه د پاکستان تحریک انصاف یو ویژن و چې هیلث فور آل، د ټولو دپاره ایکول هیلث ده. د هغې د وجې نه مونږ چې کوم دی د صحت کارډ چې کوم یو پروجیکټ دی د پاکستان د تعلیم چې په هغې کې هر خاص او عام ته چې کوم دی یو ایکول اکسیسیبلټي، ایکول رایټ فور هیلث، او دا د ډبلیو ایچ او چې کوم دی ون اف د ګول چې هیلث فور آل، نو د هغې په میشن باندې د هغې په ویژن باندې چې کوم دی پاکستان تحریک انصاف زموږ په انپوټ سره زموږ د ټول دپاره د صحت چې کوم دی عام شي، اکسیسیبل شي او ایزي شي. نو زه یو ځل بیا هم ستاسو مشکور یم او د انصاف ډاکټر فورم په بحاف سره زه تاسو ته راغلی یم. د انصاف ډاکټر فورم په احوال سره چې تاسو څرنګه هم زموږ په صوبه کې ګورنمنټ دی څنګه هم مدد لګي، چا سره میټینګ په حوالې سره وي، ستاسو د فرصت په حوالې سره وي، ستاسو د فورم په حوالې سره وي، اپارټ فرام دا چې ستاسو د کومې پارټۍ سره تعلق دی، د کوم انسټیټیوشن سره تعلق دی، د کومې ژبې سره تعلق دی، د کومې علاقې سره تعلق دی، انشاءالله انصاف ډاکټر فورم به چې کوم دی تاسو سره شانه په شانه ولاړ وي، ستاسو د حق دپاره، ستاسو د ویژن او د میشن دپاره. مجید بھائی जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़माना मोहम्मद मजीद रहमान खटक थे सेंट्रल डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पेट्रियोटिक यूथ जमून ऑर्गेनाइजेशन नॉन पॉलिटिकल है हम चीज़ पाकिस्तान बटोलो या न तहरीक इंसाफ थे न PMLN दे और न बल पार्टी दे न बल चाले दा मुंग टोलो यो पूर दे पशरिका मुंग दी की मुंग सुमरा कोशिश न हो पशरिके हो मुंग जी तासो डॉक्टर जुड़े गए कतासो इंजीनियर जुड़े गए कतासो सम जुड़े गए पाकिस्तानी जोड़ से जमुंग का एम दे कि कम इदारम मख तराजी मुंग और सरकार करो पाकिस्तान पेट्रियोटिक यूथ वाला फ्री मेडिकल कैंप इकड़ी थी मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्स की मुख्तलिफ ज़िलों की मुंग इकड़ी थी इंशाल्लाह मुंग बखल काविशना कोशिशना मख की नूरम ज्यादा मुंग सर हर सो कम रस्ता गई मुंग और सर अमरस्ता को मुंग बराबर इंशाल्लाह को कदम मख की जू इवन अक्सर दा खलक हुई चेहरा पाक फौज या दा नूर इदारे दा मुल्क तबाह को दी मुल्क और मुंग शिना अवल दी मुख्तल जान सम को मुंग सम शू इदारे बिल्कुल मुंग दपारा अवेलेबल दी आगा समी दी मुंग की जिकरा मसले भी मुंग खपले मसले इदारों दौड़ू छे इदारे मुंग सर कोऑपरेशन के मुंग द पकारे जे मुंग कोऑपरेशन हो न पाकिस्तान पेट्रियोटिक यूथ से कम दा टोटली नॉन पॉलिटिकल है जमुंगा दलते चिकम रागली IDF वाले मरगिरी दी दा वो ढेर शुक्रिया दा कोमा दागने से क्लब वाले चिकम दी दिन शुक्रिया दा कोमा दानन चिकम कैंप शवे दे दी अजी साहब दा खानदाद कली की मुंग मौजूद है खानदाद अजी साहब अल्लाह दा विलम जन्नतुनो वर्की मुंग सर ढेर कोऑपरेशन को ढेर ताउनी को मुंग ढेर खुशहाल ढेर मेहमान नवाजी को जमुंगा जमुंगा उम्दा कोशिश हुई मुंग खैबर एजेंसी आवाम था चूँकि दा ढेर
تماکو کې په دهشتګردۍ کې ځپلی قوم پاتې شوی دی. دوی ډېر تکلیفونه وجود کړي دي. نو مونږ دا کوشش دی چې مونږ بیا هلې ځلې وکړو دوی دپاره یو ښه مقرره دلته کې پیدا کړو چې دوی مونږ نه څه فایدې اوچتې کړي، د دې تنظیم نه، د ارګنایزیشن نه، د ادارو نه څه فایدې اوچتې کړي، مونږ ورسره مکمل تعاون کوو. شکریہ. माशाल्लाह कम अल्फाजों की नेक्स्ट डॉक्टर सवेरा खान, नेक्स्ट वो नहीं थी ठीक है। नेक्स्ट लाइव जमीन नेक्स्ट मोहम्मद खालिद, सैफुर रहमान, वरुस्तु पाकिस्तान पेट्रियोटिक आर्स इमाद अली, नेक्स्ट मोहम्मद आसिफ, हेलो नेक्स्ट डॉक्टर हैदर अली जान,